کابل نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوه 2 ورځني نړیوال کانفرانس کوربه دی. دغه کانفرانس پاکستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په ګډه جوړ کړی او د 10 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې. دا هغه هیوادونه دي چې د نړۍ په کچه د افغان کډوالو سره مالي مرستې کوي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش دغه کانفرانس ته ویلي چې د افغان کډوال باید په عزت سره راستانه شي او په جبر له دغو هیوادونو ایستلو ته اړ نه کړی شي. هغه دا غوښتنه هم کړې چې کوربانه هیوادونه باید د افغان کډوالو له موضوع څخه سیاسي استفاده ونه کړي. ننني ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث کوو. په دې بحث کې راسره د غزني د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی امان الله کامرانی میلمه دی. ستړي مه شئ، درته وایم په خیر راغلی. تاسو هم ستړي مه شئ، خیر سلامت اوسئ. د افغان غمیزې جنګ جګړو او د کډوالۍ 40 کاله اوړي او په همدې مناسبت پاکستان اسلام آباد کې 2 ورځنی کانفرانس نړیوال جوړ شوی دی په همدغه نوم چې افغان کډوال 40 کاله پاکستان کې او نوره نړۍ کې د 10 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ورغلی زموږ او ستاسو د کډوالو چارو وزیر دی او د ولسمشر دویم مرستیال. څنګه ارزوئ په پیل کې دغسې یو کانفرانس په دغسې یو وخت کې چې افغانستان کې د سولې موضوع هم روانه ده او ویلي هم همدغسې دي چې له دغه عمره اوږدې جګړې وروسته که یو ارامۍ ته موږ او تاسو ورسېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه سلام وړاندې کوم تاسو تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. رښتیا هم په افغانستان کې د 4 لسیزې دغه جنګ روان ده او په دې جنګ کې اوله ور کله چې روسانو په افغانستان باندې حمله وکړه د موږ تاسې زیات وطنوال مهاجر شو چې هغه ایران ته مهاجر شو او اکثره پاکستان ته مهاجر شو. بیا کله چې ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو هم د موږ تاسې زیات افغانان وطنوال مهاجر شو یو نورو ملکو ته بالخصوص پاکستان او اکثر اروپایي ملکو خو زیاتره پاکستان او ایران ته مهاجر شو. بیا کله چې طالبان رالم د موږ تاسې ابتداد خلک بالخصوص شمال خو او بامیانو له دغو ځمکو زیات مهاجر شو او هغه زیاتره اروپا ته ولاړو. بیا کله چې کرزي صاحب دولت راغی د دغو مهاجرینو لپاره یو داسې برنامه د موږ حکومت نه درلوده ځکه حکومت نوپا او نوسازه و او له 2.5 دهې جنګ څخه راوتلی و له 2.5 لسیزې جنګ څخه راوتلی و نو داسې یو برنامه یې نه درلوده کوم مهاجرین چې راتلودل افغانستان ته حکومتونه شارک جوړ شو او کور چا ورکو او نه فیصله کوم داسې کار کلی ورته وویل شو کله چې بدلته راغله کوم جایدادونه چې دلې وو هغه یا ورونو یا تربرو دغو هم سره نیولي وو نو بیرته چې بعضې دلې رالو هغه هم نه د خپلو خپلوانو کلیوالو لخوا نه د حکومت لخوا داسې یو ارکلی دی ته ونسو خو اکثره بیرته ولاړو. همدغه دلیل هم دی چې هغه د جهاد اولو کلونو کې 8 میلیونه شاوخوا یا 9 میلیونه او اوس ارقام همدا دي چې 2.5 میلیونه نه ډېر کډوال اوس هم لرو. یعنې په دغه 18 کلونو کې موږ یې لا 2 میلیونه 2.5 میلیونه شاوخوا جذب کړي نور پاتې دي. نور اوس هم په همسایه ملکو کې پاتې دي. خو دغه اوس پاکستان کې ورې کانفرانس ورکول کېږي. پاکستان د دې په اوس چې پاکستان هغه ملک ته چې ټولې دنیا ته ترورستان تولیدوي او ټول دنیا کې انفجارونه سوي دي چې اخر یې وویني یا پای راوپلټي هغه ختمه په پاکستان باندې بالخصوص په افغانستان کې د موجوده جنګ په 100% پاکستان سبب دی چې په افغانستان کې د جګړه په مخ بیایي او د جګړې ته لمن وږي او په دې کې خپل پلانونه لري او په دې کې خپل اهداف لري. نو اوس هم دغه کانفرانس راغوښتی دی یا ورې معاون رئیس جمهور راغلی یا وزیر د کډوالو چارو راغلی داسې ورې راغلي دا په دغو شپو کې پاکستان هم وضع ډېره خرابه ده. دوی کوشش د دې کوي چې قرضداره ډېر د کوشش د دې کوي چې په ما کې دومره مهاجر پراته دي. اول ور د افغانستان تقریبا له 2 میلیونه زیاتره مهاجر پراته دي. د هغوی دپاره به څه کومک غواړي. نو رښتیا هم هغه څوک چې د هغو ملک نه وي د هغو ملک نشي کېدای. خو بیا کله چې زموږ بعضې مهاجرین له پاکستان راتلو ډېر ښارونه ورې سقوط شو ډېر کلي ورې وران شو او هغه ټول لاړو افغانستان ته. خو حکومت یې خیر خو دغه تجارانو د خلکو بیا ورته ویل چې تاسو ته موږ هم د لې شناخته کارت اخلو او هم تاسو موږ د لې دایمي باید تاسو د لې اوسئ
حتی بعض بانکونو مراجعه کړې وه د مهاجرینو تاسې بعض بانکونو سقوط شوي وو د مهاجرینو ته مراجعه کړې وه چې تاسې مه ځئ موږ حکومت سره خبره وکړو تاسې ته شناخته کارتونه درکړي نو کوم صفات دي هغه هم تبم دلته تر افغان از القیاس ایران هم همدغسې شی دی دا اوس د امریکا د فشارونو لاندې هغه فشار چې دوی په افغان کډوالو مخکې راووس د اقتصادي ستونزو له کبله یو څه نرمښت یې ښودلی دی د افغان کډوالو په وړاندې په هر صورت په دغه دواړو هېوادونو د یو خوا نه که موږ او تاسو مننه کوو چې میلیونونو هېوادوالو ته یې زموږ او ستاسو وخت ورکړی دی ځای یې ورکړی 40 کاله ډېر عمر دی دوی زغملي اما د دې ترڅنګ بعضې مسایل دي چې په دغو هېوادونو باندې انتقادونه دا دي چې همدغه کډوال یې بیرته د افغانستان په خلاف کارولي دي سیاسي استفاده ترې نه کوي بیا هغه بشري حقوق چې هغوی ته لازم و هغوی نه بې برخې پاتې شوي دي اوس په دغه کنفرانس کې هم د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي دي چې د کډوالو نه باید سیاسي فشار په وسیلې په توګه استفاده ونه شي یعنی دغه اندېښنه اوس هم شته دی چې بیا د د کډوالو موضوع نه په افغانستان د فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي همداسې دا مننه خو بیخي نه جنې کوو مننه په دې نه جنې کوو ځکه دغه افغانستان او پاکستان د اټوم چکتن شو او دغه افغانستان اوس ټول کومکونه دنیا راتلو اول پاکستان ته راتلل بیا د پاکستان له لاسه وروتلو دغو تنظیمونو ته چې هغه هم په 100% دوی ګرځولو او 10% بیا د تنظیمونو ته ورکولو دا ټول دنیا کومک وروسته ټول دنیا له یوې خوا که امریکا و که چین و که اروپا و که عرب و ټولو ته یوه خوا او دوی غوښتل چې روسان په افغانستان کې ماسي او هغسې په افغانانو باندې مات کو خو اول امتیاز پاکستان واخیست او پاکستان د اټوم څه هم دغه د افغانانو په ګټو شو چې افغانان نور دنیا ملکونو کې نه د پیسې کومک کول هم له پاکستان سره کول مستقیم له تنظیمونو سره نه کول که سلاح او مهمات هر شی ورکول هم هغه اول پاکستان ته ورکول لوګو تنظیمونو ته ورکول نو داسې حساب د منندوی په دې پاکستان ډېر غریب یو بیچاره ملک و هغه وخت دغه د افغانستان جګړه وه چې پاکستان صاحب د اټوم شو او پاکستان صاحب د هستي شو او پاکستان حتی دې شو چې اوس د افغانستان په اصطلاح رسمي ډیورن خط نه مني نو دا ټول امتیازات پاکستان هم په مهاجرو د افغانستان په جګړه باندې اخیستي او هغه کسان چې اوس وریدي هغه هم زه فکر کوم که دوی راتلای او یا دوی دې ته لیواله وای چې افغانستان ته راغلي وای په دغه 1800 کلو کې باید راغلي وای لکه څرنګه چې نور مهاجرین رالو دوی هم باید راغلي وای دوی هم د دې کوشش کوي تر افغانستان پاکستان ځان ته ښه بولي او د دې کوشش کوي چې پاکستان کې دایمي پاتې شي او ورې یو شناخته کارت او شی د هغه کتابیات واخلي نو 18 کاله ډېر عمر د که دی رښتیا له افغانستان سره مینه درلوده یا افغانستان په اصطلاح په یاد کې وایي یا دا غوښته چې افغانستان دوباره آباد شي یا په افغانستان کې نوسازي په نظام کې او د خلک حمایه شي نو خو باید دیم راغلي وای د افغانستان ته باید نو دغه نړیوالو اصولو قوانینو د مخې هم چې یو ځای کې وي 15 کاله څوک تېروي بیا اتومات د هماغه ځای تابعیت هم کیدی شي چې ورکړل شي اما په دې ځایونو کې دا په پام کې نه ده نیول شوې د مننې موضوع هغه د ولسمشر لومړي مرستیال کړې ده او د پاکستان د خلکو نه یې کړې د حکومت نه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنر هم د پاکستان او ایران د ولسونو یادونه کړې چې دغه ولسونو د پاکستان د افغانستان خلکو سره خپل ځای شریک کړی خپل کورونه او هغه یې ورسره شریک کړي په هر صورت اوس که د سولې بحث راځي فکر کوئ که دغه هېوادونه به بیا د کډوالو نه د وسیلې په توګه استفاده وکړي یا به په یو ځلي د کډوالو په راویستلو لاس پورې کړي دغه اندېښنې څومره جدي دي ستاسو په نظر بس د پاکستان له هر نوع امکاناتو کار اخلي دا یې له طالب نه کار اخیستی او طالب یې د یو افزار په شکل په افغانستان کې جنګاوه او حال دا چې دا جګړه هېڅ معنا او مفهوم نه لري دا جګړه یو اسلامي صبغه نه لري او د افغانستان ټول اردو مسلمان د اولین اردو په افغانستان کې ده چې هغه ټول 100% مسلمانان دي او هیڅ نوع غیر مسلمان نشته پکې نو له مسلمان سره جنګ کول د خپله هغه څوک چې جنګ ورسره کوي هغه باغیان دي نو پاکستان له هر نوع ابزارو نه کار اخلي اوس بیا دغه یوه وسیله ګرځولې چې دغه 2 میلیونه یا 2.5 میلیونه یا 1.5 میلیون مهاجر چې د افغانستان په پاکستان کې دغه بحث هم نو پاکستان کوشش کوي چې له یو نوع نه له یو نوع لارې کار واخلي تر څو په افغانستان کې انتخابي حکومت ختم کړي او په افغانستان کې بیا یو حکومت راسي چې هغه یا په ډلو ټپلو تړلی یا په تنظیمو تړلی ځکه هغه بیا
د یو تنظیم اخیستل ډېر اسانه دي او په هغو کې شاید داسې تنظیمونه وي چې هغه دوی ته وفادار او لیواله هغه شاید په رهبري کې راشي. نو پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې انتخابي حکومت یا پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان جوړ پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان آباد وي د افغانستان خلک هوسا ژوند ولري. بله خبره دا ده د مهاجر شوری پاکستان کې د پاکستان موږ هیڅ منندوی نه یو. دا که پنجاب صوبه کې بالکل د پاکستان منندوی یو او دا که په دغه پېښور او کوټو په دغو ځایو کې خپله د افغانستان خاوره ده او هغه د افغانستان ده او په هغو کې له دې د افغانستان له شرق کډه سوي دي، غرب ته له شماله یې کډه سوي، جنوب ته جنوب یې کډه سوي، بیرته شمال ته. دا هېڅ موږ منندوی نه یو او د بیرته خپلې خاورې ته تللي او دوی په موږ باندې څه احسان بولي. که د افغانستان حکومت یا چا له دوی سره دا منلی چې دا خاوره یې تا ده، بالکل موږ د دوی منندوی که شی په پنجاب صوبه کې او که نه وو، هغه هم د افغانستان خاوره ده، له افغانستانه جلا نه ده، په خپله خاوره کې له دې خوا یې تللي ورې هغه خو امن و، له دې خوا یې کوچ کړی ډورې تللي. نور دا خو هم تاسو یادونه وکړه چې د همدغو کډوالو په برکات باندې اوس د اټومي سلاو خاوندان شوي دي. په هر صورت اوس که راشو دې ته چې دغه کډوالو راستنېده وایي د افغانستان دپاره هم ګټور دي، ځکه دغه 40 کاله د جهاد دوران نه که راوړو برحقه وي جهادو د روسانو یرغل یې کړی و، د هغې نه راوروسته کورنیو جګړو کې او بیا د تېرو 1800 کلونو کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اختلاف دلته راغلی و، یو نوې اداره رامنځته شوې ده. په دې موده کې همدغه کډوال وایي بیرته د افغانستان په خلاف کارول شوي دي، که هغه د ایران نه دي که د پاکستان نه دي. نو ښه وایي دغه ده چې هر څومره ستونزمن وي دغه کسان بیرته راولو دلته، هغه د هغوی لاس به لږ لنډ شي. ښه خبره دا د رښتیا هم یو څوک چې 40 کاله یا 30 کاله یا 25 کاله یو ځای تېر کړي، طبعا د هغو خلکو د کړو وړو تر تاثیر لاندې راځي او د هغو خلکو هغه شاید تر بل یو چا چې چېرې زندګي نه یې کړې تر هغو د هغو به نامه زر واخلي او هغو په هغه خویو عاداتو سره بلد دي او د هغو بعضې برنامې شاید دلې پلي که او په دې کې به ډېر هم داسې کسان چې هغه به وچ وظیفې لري او هغه به په پوځ کې وظیفه لري، په ایسا کې به وظیفه لري، په دې کډوالو کې هم شاید دا کسان چې وظیفې ولري او هغه د هغو راستنېدل هم اوس یو مشکل د افغانستان ته او هغه مشکل دا ده دا خلک راتلی د دونه دا 13 کاله کې ولې نه راتله. خو طبعا دا خلک ډېر خوشحاله دي او دې خلکو ته پاکستان خوند ورکړی او دې خلکو پاکستان کې ګټې خوندې دي او دې خلکو خپل زندگی په تر افغانستان په پاکستان کې بهتره بولي. نو باید هغه وخت راغلی وای. نو اوس کوم راځي بیا موږ افغانان نه دي پېښمانه دي او نه دا وایي چې د افغانان نه دي، دا بالکل افغانان دي، د افغانستان دي، بیا کوم دی دې ته لیوالی چې افغانستان ته راشي. د افغانستان له حکومته د موږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت نه کوم خلک چې راځي دغو ته باید که د هر ولایت په ولایتو کې باید ښارګوټي جوړ شي دغو ته او دغو ته نمرې ورکول شي. که نه یو ځای که دا خلک راځي خپلو ولایاتو ته نه ځي، یو 2 3 4 5 ولایتونه ورته مشخص په هغو کې دغو خلکو ته ښارګوټي جوړ شي او نمرې ورکول شي. کله چې دا خلک راځي دا د حکومت لخوا خو دغونه یو څه ورسره دي وایي نور که هېڅ نه ورسره وکړو یوه نملنده خو یې راکړه راته. نو دې خلکو باید هغه امتیاز چې پاکستان پرې اخلي لکه دا اوس چې کوم کنفرانس راغوښتی دا امتیاز باید افغانستان دنیا ته دا پیشکش وکړه او دنیا ته یو ووایي چې ما ته دغونه مهاجر را روان دي، دوی په راسته کې په ډېرو راستو کې دنیا له افغانستان سره کومک کوي، په دې راسته کې هم طبعا کومک کوي. خو موږ ته داسې ده چې په افغانستان کې مشکلات ډېر دي. دغه د کډوالو چارو وزارت له اوله تر اخره پورې داسې یوه وسیع برنامه درلوده او نه داسې یو وسیع کار کړی د مهاجرو دپاره چې واقعا خپله دوی داسې برنامه تر لاس لاندې نیولې وای چې کوم د موږ ورونه چې که په ایران کې دي که پاکستان کې دي که په نورو ممالکو کې دي چې هغه افغانستان ته داسې یوه وسیع برنامه وای چې د هغو خپله میل دې ته سوی وای چې افغانستان ته راسي. داسې برنامه د موږ وزارت هم نه لري او باید په آینده کې ولې دغه ونه لرو دغه تم که راشو ځکه په دغه تېرو 18 کلونو کې په میلیاردونو ډالر دلته راغله که سامې لګېدلې وای کیدای شو چې هغوی دغه لیوالتیا پیدا کړي دغه کډوال. اما اوس چې راغلي دي همدا اوس بعضې په ډېر ستونزمن حالت کې په کمپونو کې دلته دا استوګنې ځای نه لري، په خیمو کې ژوند کوي. کله چې وګوري وایي دیز نه جهاد دوران کې لاړو ټول عمر هم بېوزلۍ پاکستان کې تېره کړه، پردي ملک یې خواري وکړه، بیرته چې راغلو دلته هم تر اوسه سرپناه پیدا نه کړه، ژوند هم د اغېز نه وایي ډېر خرابه دی. اوس پښیمان هم دي چې ولې بیرته راغلي دي.
نو ولې ونه شو کړی موږ دغسې یو کار چې خپل هېوادوال دغه لیوالتیا ورته پیدا کړو چې راشي؟ داسې ده که دلته کابل کې یا نورو ولایتو کې بعضې خلک راغلي، زه هم له پاکستان او له ایرانه څوک راغلي هغه به په خیمو کې نه اوسېږي. دا که دلته چاره کمبر کې څو خیمې دي یا که دلته دي یا که خواته په بګرامي کې څو خیمې دي، دا خلک راغلي دا خپله د افغانستان په منځ کې له یو ولایت او له بل ولایت. اوس دا خلک دي د هلمند یا د هلمند راغلي، هغه شاید کوم بل جري یاد کړي دا خلک له غنځ کې راغلي، خو هغه خلک له خارج راغلي دلې زه هم په ډېره کمه فیصدي که خلک یې چې دلې په خیمو کې ژوند کوي، هغه هم په ډېر کم تعداد یعنې په سلهاوو یعنې په زرهاوو نه په سلهاوو یو څو کور وي، داسې امکان نه لري چې هغه د ټول افغانستان په سر د افغانستان په دا 15 میلیون نفوس کې داسې کم کوي، زیات نشته. نو هغه خلک چې دلې راغلي دي طبعا هغه یا خپلو ولسوالیو کلیو ته تللي او یا خپل ولایتو ته تللي وي، طبعا مخکې هم تللي وو دلې پلارنی جایداد درلود. د دوی اوس شکایت دا دی وایي چې کله هغه پیل کې دغه تغییرات راغله، نظام جوړ شو، ډېرې ژمنې موږ سره وشوې، همدا راته ویل کېده چې راشي خپل هېواد ته. اوس چې راغلي وي د تحصیل لاک نه هم بې برخې و، ماشومان هم دغه امکانات راته نشته، بیکاري راباندې ده، د ځمکو ژمنه ویل شوې وه. تاسو ویل ډېر اوس دغسې دي چې د خپلو خپلوانو یا د پلارنیو هغو کې اوسي، اما وایي چې موږ سره د ځمکو واده شوي وه د کورونو د نمرو، اما تر اوسه پورې نه دي ویشل شوي. رښتیا هم دا خبره دي په جای ده. ما مخکې هم درته وویل لکه څرنګه چې د کډوالو چارو وزارت باید داسې یو برنامه پلان طرحه کړی وای چې خپله دا مهاجر راکش کړي وای، یعنې دلته که یو مهاجر راغلی وای د هغو خبرې او د هغو سره که څه سوي وای دغه نورو لیدلي وای او هغه هم دې ته اواداره سوي وای او میل دې پیدا کړی وای چې افغانستان ته باید راشي. دا مشکل زموږ په دولت کې ده او دا مشکل زموږ په وزارت کې ده او زموږ وزارت هغو کډوالو ته چې هغه مهاجرین دي هغه که له هېواده بهر دي هغو ته داسې خاص برنامه او پلان نه لري او په دې کې هغه پاته راغلی فقط په دغه ولایت کې له یو ولایته بل ولایت ته راځي، له مرکز ته له ولسوالیو راځي، دغو دپاره هم داسې کمه برنامه لري، داسې غټه برنامه نه لري. ولو که په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف شوې او ډېرې پیسې بېجا مصرف شوې، ځکه که د دولت دا کار کولی باید د مهاجرینو لپاره یو ښه تدابیر نیول شوي وای او دا یو نیک ګام و او دا که دلې راغلي وای هغه خپلو کورنیو تربرو خپلوانو دغو سره یو ځای شوي وای، دا لا یو د خوشحالي ځای و. خو زموږ تاسو دولت بالخصوص د کډوالو چارو وزارت په دې باره کې نه وسیع پلان درلود، نه کومه برنامه درلوده. بیا که لرلم هغه دا سرسره کړي، هغه هم په 2000 عیبو او جنجالو حتی په فساد که کړی وه چې هغه بدبختانه نه م وکولی شوای چې دغه مهاجرین موږ دې ته جلب کړو او یا هغو ته کورونه ورکړو یا هغو ته نمرې ورکړو یا د هغو مشکل ته رسېدګي وکړو. نورو برخو کې د فساد موضوع ډېره یادېږي، په همدې برخه کې د هغه ځمکې یا هغه نورې مرستې چې وایي کډوالو ته په پام کې نیول شوي وي هغه په خپلو اشنایانو باندې ویشلي دي، هغه کړي دي. نو اوس د کډوالو چارو وزارت وایي چې 5 کلن پلان لرو که سوله وشي. د دغه پلان د مخه موږ کولی شو چې هر کال 1 میلیون کډوال د پاکستان، ایران او نورې نړۍ نه که وغواړي راوستی شو، دلته ورته امکانات هم برابروی شو. فکر کوئ دغومره وړتیا به ولري دغه وزارت یا دغه؟ داسې ده موږ تاسې تېر 10 کاله خو کرزی صاحب رئیس جمهور و او د هغو په دولت کې امکانات هم ډېر و او د 52 ملکو معمولا حضور درلود، زیات امکانات و دلته. بیا کله چې هغه ولاړو خو ورې دا کار ونه شو باید څه. بیا کله چې هغه ولاړو یو دم 52 مملکت هم ولاړو او خلکو چې له دغو خلکو سره کار کوو تقریبا د لپاره ولایت کې پیاټیانې وي او په مرکز کې هم زیات سفارتونه او زیاتې انجوګانې وي، دا ټول یو دم له افغانستان ولاړو او حتی له 52 ملکو سره ته داسې فکر وکړه چې زر زر له هر ملک سره 52,000 نفرو کار کوو. تو له هر ملک سره 0,000 نفر کار افغانانو نه روکه وګورئ دلې دغو پیاټیو کې کار کوو یا دغو بیسو کې کار کوو یا په نورو جوړو کې دغو کار کوو. تقریبا دا کلن کې چې دا کم هم شمار کې 5 نفر $500 معاش اخیست. دا 5 نور 52,000 چې په 500 کې ضرب کې بیخي ډېرې پیسې راځي. دا ټول دغه د کورو ته خلکو ته دلته یو دم دا بازار ته وته یو دم اقتصاد د خلکو ټولو یعنې دغه چلاو یو د بل سره کېدو. خو طبعا یو دم دا ولاړو د 50 ملک هم ولاړو، مشکلات هم رالو او
د ډاکټر صاحب اشرف غني په دوره کې دا ټول امکانات ختم شو، هغه خارجان ولاړو او هغه امکانات له غوسر او هغه هم ورسره ولاړو او امکانات په افغانان زیاتره بیکاره شو. خو بیا هم اوس په دغو 5 کلو کې بعضې کارونه چې دولت کړي هغه واقعا د ستایلو وړ دي. دا که بندونه جوړ کړي، دا که نور کارونه دغسې کړي، دا ستایلو وړ دي. اوس بیا تمه دې ته شته، همدا که حکومت وایي تمه دې ته شته چې موږ به 1 میلیون کډوال که صلح وشي موږ به 1 میلیون کډوالو ته زمینه برابره کړو. اول خو غټ مشکل په افغانستان کې دا د ناامني ده او امنیت نشته. داسې یو ځای امنیت خود به خود دا کډوال هم راځي، دا که زمینه هم ورته برابر نشي دا کډوال راځي، ځکه مرګ به نه وي، مشکل به نه وي، انتحار به نه وي، مین به نه وي. ته باور وکړه یو وخت کې زه دغه وزیر اکبر خان سره دلته وم، کوم کس له اروپا راغلی و، کوم کس له اروپا راغلی و، خو دا له اروپا دا سړی راغلی و، دا زښت ډېر خلک داسې دا پیاده رو خو دا به دا ټولو کې معلومېدو. زه داسې دغلته ورغلم، سړی دا عصبي تکلیف لري که څه مشکل لري، پوښتنه مې جوړه کاکا څه کوي؟ وایي والله زه نه وایي له اروپا راډېږم، دلته انتحار او انفجار زه ډېر کېږي، اوس هم په دې ډارېږم دلته کوم انفجار ونه شي. نو خبره دا ده یو چیرې چې نامني یو چیرې چې مشکل یو چیرې چې دربدري وړي به څوک څنګه راشي؟ یوازینی امنیت نه ده، دوه نور غټ فاکتورونه. یو اقتصادي موضوع ده. ډېر افغان کډوال وایي اقتصادي ملحوظاتو د کابل دلته ځکه نه کار لري نه یې هغه دي، او پاکستان او ایران کې اوس ډېر ښه کاروبار یې روان کړی دی، تجارتونه لري خپل. نو دا چې زړه نه م راښه کوي همدا دی چې دلته راشي. بل د زده کړو د تحصیل موضوع ما یاده کړه چې دلته یې ګوري اولادونو ته یې د تحصیل داسې زمینه نه ده برابره او امکانات هم نشته هغسې پرمختللي. نو په دغو برخو باندې به هم یو څه تمرکز پکار وي. بل که دغه کډوال موږ او تاسو راولو، د دوی دغه کاروبار او د دوی د تجارت او د پیسو او د معاملو را انتقالول افغانستان ته حتما زمانګیره دي، یو څه وخت به اخلي. دا د رښتیا کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه اکثره یو کاروبار لري، یا دکانداري لري، څوک فابریکې لري، څوک دغسې نور کارونه لري، خو خپل ژوند ګزاره یې اوس ورې ښه کېږي. او دا که ګزاره نه کېدی طبعا دوی په افغانستان ته راغلي وو، طبعا تر افغانستان د یورې د خپل ژوند چلش خو بولي. نو رښتیا هم دا یو غټ مشکل ده. ما مخکې هم درته ویل تا سره خبرو کې یاده کړه چې په دا پېښور ته نږدې دلته یو بازار ده، نو مې له ما له یاده وتلی، دلته کوم بانک ده بیخي دغه د افغانانو په کاروبار باندې دا بانک چلېدو. خپل هغه بانک هم خواهش دا جنې کړی و چې تاسې مه ځئ، او دغه د سیمې خلکو هم دا خواهش جنې کړی و چې تاسې مه ځئ، تاسې خبره موږ دولت سره وکړو، تاسې ته به د لیسټونه پاسپورټونه درکړو. او یو دم ټولو اوس ګورو پاکستان کې ما اکثره بالخصوص د پېښور او د کوټې او دغو ځمکو اکثره کار په دغه مهاجرو باندې جوړ. اوس تاسې ګورئ په پاکستان کې ډېره ګراني ده او پاکستان کې ډېر مشکل دی، او هغه خپل عوامل له ډېر غټ مشکل سره مخ ده، او ډېره ګراني ده، تقریبا ګراني یو په 200 ده. نو رښتیا هم دا یو غټ مشکل ده. او بل داسې دوی وایي چې زمینه نه ده برابره او تعلیم نشته او تحصیل نشته. رښتیا هم د افغانستان په بعضې ولسوالیو کې نه تعلیم شته نه تحصیل شته، او طالبان مسلط دي، هغه نه غواړي چې د افغانستان معرب ته مخته ولاړ شي. خو اجازه یې ورکړې ده، هغه داسې اجازه ده نه اجازه ده او نه بند نه خلاص دی. دغسې یو شی د رښتیا مورې لکه څنګه چې په مرکزو کې یا د ولسوالیو مرکزو کې یا د ولایاتو مرکزو کې یا بالخصوص مرکز کې که د دولتي مکتبو وي مکاتب وي که د شخصي مکاتب وي دغسې توجه هغو ته نه کېږي، نه 24 ساعت له هغو سره رعایت شته او نه 24 ساعت هغو ته رسیدګي کې هغه معلمان شاګردانو ته درس ورکوي یا درس په خپل ټیم ورکوي. بیا که درس یې هغو ځکو کې مشکلات نور دي، د کتاب نه لري، له نورو مشکلاتو سره هغه شاګردان مخامخ دي. رښتیا هم دا یوه غټه ستونزه ده. نو توقع له دولته دا د کوشش به دا وکړو اول تر هر څه موږ ته صلح مهمه ده، او صلح سره ان شاء الله تعالی ټول مشکلات سلامت حسیني وروستۍ پوښتنه به همدا کورلنډ به یې راته ځواب هم کوي. 40 کاله وړاندې په افغانستان چې کله روسانو راغله او حمله وشوه او هغه کودتا دلته په نظام باندې وشوه، د هغې نه وروسته دغه ناخوالې را شروع شوې. اوس په دغسې یو وضعیت کې یو چې د سولې موضوع هم روانه ده، تر څنګ بیرته د کډوالو موضوع راپورته کیږي. څومره دغه هیلې خلکو ته ورکوي؟ تاسو ورته څومره هیلهمن یې چې دغه 40 کلنه ناخوالې به پای ته ورسیږي او دغه د هېواده ورک کډوال او هېوادوال به زموږ او ستاسو بیرته راشي او دلته به یو سولیز ژوند ولرو سره؟ داسې دا پاکستان چې اوس نه وي دا د کډوالو مسله رامخته کړې ده، له دنیاوالو چې یو کریډیټ پې اخلي او پاکستان غواړي کوشش وکړي د صلح په پروسه کې داسې یو کار وکړي چې هغه صلح وشي. خو تقریبا
که په 100 کې 100% نه یو 50% حتی 40% ختم دي او څه چې په ځای کې هغه باید په دې صلح کې جایز شي او دوی باید لاس ته راوړي. دومره خبره دا ده صلح باید وشي او دا صلح وشي هغه د افغانانو په ګټه وشي. ټول افغانان مخکې هم د صلح باره باندې د خلکو انتخابي نمایندګان راغلي وو، هغه کله ولسوالیو چې وو او هغه کله ولایاتو چې وو، هغه کله هر ځای چې وو انتخابي نمایندګان د صلح جرګې ته راغلي وو. کومه فیصله چې د صلح شورا کړې ده یا جرګې کړې ده، تیرې جرګې کړې، هغه افغانانو ته د قبول وړ ده. که دولت هم صلح کوي د هغې له محتوا او د هغې له هغه نه له ادرسه د صلح وکړه او دا که شاسون هم صلح کوي هغه باید په نظر کې ونیسي، ځکه هغه د ټول افغانستان نمایندګان وو او ټول انتخابي راغلي وو، خلکو انتخاب کړي هغه پرې راغلي وو. که صلح کوي باید د صلح جرګې چې کومه پرېکړه کړې په هغه رقم صلح وشي. مننه ډېره زیاته چې تاسو هم ډېره مننه. سلامت شئ. خدای دې وکړي. ګرانو لیدونکو له تاسو مننه.